آخري ټیم دی په کور کې بس بس مې هم څو ختم کړي بیا به زه راشي کور ته یا بچیا ډېره ګرانه ده بچیا ډېرې نارې بچي ته ووایم خو غږ نه راکوي بچیا نو لږ به هم سوچ کولی چې زه یو یتیم بچی را باندې کومه دا د چا بچی دی دا د چا اولاد دی او بیا یتیم دی مړه نه صبرېږي بچیا که نه بچیا نن د آخري ټیم دی په کور کې بچیا بیا به نه وي زما خو د دې زیات اړه نه کېږي چې زه کور ته لاړه شمه زه څنګه بچی پرېږدم او زه کور ته لاړه شمه دې پاکې خاورې ته مو نوره بدمني مه راوړئ په ځای د ګلو زموږ غېږې له ازغي مه راوړئ دې پاکې خاورې ته مو نوره بدمني مه راوړئ په ځای د ګلو زموږ غېږې له ازغي مه راوړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی سنټر کورونه مردان تاسو په سوشل میډیا یو واقعه کتلی چې یو بچی دی او ونه کې را باندې دی او پالسي دی قدرمندو یا ډېر زیات غم دی خفګان دی د مورکې کور ته ورغم وی مورکې قبر له ورغلې ده ما هغه ته ویې کې مې ته ویل راځې را مورکې له ورځو مورکې قبر سره ناسته ده قدرمندو د بچي غم ډېري د بچي فریاد ډېري دا بچي مور ته پته لګي مورکې راغم دله ستا غم کې شریک یم مورکې د واقعي دې راته پته ولګېده ډایرکټ مې له ځان نور رسولو مورکې کور ته درغلم خو هلتې اطلاع راغله چې مورکې قبر ته ناسته ده مورکې دا څه کې دا خو لاړو بس مورکې بچې ولاړو تاسو خو اوس دلته روزانه راځئ روزانه پاسې کښېنئ مورکې مړه نه صبرېږي بچیا که نه بچیا نن د آخري ټیم دی په کور کې بچیا بیا به نه وي بچیا د آخري ټیم دی په کور کې بس بس مې هم څو ختم کړي بیا به زه راشي کور ته بچیا ډېره ګرانه ده بچیا ډېره ګرانه ده بچیا یو څه مې مسجد ته ناست یم چې ما سره کور ته لاړ شه بچیا راغلې ورپسې مورکې چې ما سره کور ته لاړ شه بچیا ډېر مینتونه کوم خو بچیا مې غږ نه راکوي بچیا مورکې ته داسې څه ګناه کړې وه چې دا بچې ته نه لاړو مورکې بچیا ته خپله ګناه خو ځان ته نیدو که نه دا ورځ خو م ژړئ که نه بچیا چې غلطي پکې وې نو ما بچي په بچي کې مې دا غلطي ده بس مړې کړو نو بچیا غلطي نشته مورکې بچیا بې ګناه بې خطا بې ګناه مې بچیا تللی دی بچیا مورکې پولیس در سره منډه تړله وی کاروی سټارټ ده پکې مورکې منډه تړله خو هغوی والې ډېره خو بس پته نه لګي نو ضمانتونه یې ورکړه کلي ته رال په کوڅو کې راته بار دننه کېږي چې وینې راپورې خاندي په کوڅو کې بچیا چې کوم کسانو مورکې د ستا دا بچې تار کړی دی هغه کسان واپس را خلاص شوي دي او جي کور کې ګرځي په کوڅو کې راته ګرځي په دې خپلو سترګو یې نو ویم نیوم خاندي راپورې نو بس ډېر ګران سات دی بچیا نو څه وکړو بې وسي م ده غریبي م ده بس مورکې تاسو تلي اطلام کړې ده بیا چې مطلب زما بچې تار شو د هغې باوجود هم دغه کسان راځي او کوڅو کې اوړي راوړي
نه بیا خو نه تلي بس کور ناست دي نو دغه بچي مې دی زه یم بس کور ناست دي نوره ساسره خو هم نشته دی د دوی پلار هم مړ دی دا اتمه میاشت شوه د هغه چې په اتمه اوسه دی ملګری شو مورکۍ دا د څه د وجې مړ شو مورکۍ بچی د څه د وجې لاړو هېڅ پته نه لګي بچیه بس نه پوهېږو نو موږ خو ځان ته څه ګناه نه یو تا سره خو به د زړه خبرې شیر کړي که نه مورکۍ نو بس داسې څه خبره خو یې راته نه وه کړې بچیه او مورکۍ د مرګ بیا په کوم حالت و بس دا ډېر ګران ټیم و بچیه چې سار خبر شوم او چا راته لاره کې وویې دي ما ته یې نه ویل بل ته لګوي په هغه پټي کې ظاهر پروت دی نو بچیه هغه ډېر ګران ټیم و بچیه چې زه دله ورغلم او دی په ونه کې ځوړند بچیه هغه هم ډېر ګران ټیم و مورکۍ ته خپله ورغېدې تا په خپله په هغه ټایم په مکو لیدو چې کم ټایم دی هلته ونه کې ځوړند او بچیه ما په خپلو سترګو ولیدو بیا نیم خبر شوي بس بیا یې رانه هسپتال ته وړی بیا کور ناسته وم بچیه بس مورکۍ د ستاسو کور کې داسې نور بچي داسې مشران کشران نشته خاوند مې مړ دی او دا څلور زامن مې د ده نه مشران دي دا درې او دی کشر و مورکۍ ظاهر به څه کول ظاهر باچا به څه کار کولو بس هغه دغه سکول سبق به یې سم نه کول بس بار دننه به کېدو ګرځېدو به کور کې بس زموږ د کور مشر و ښه مورکۍ چې دا بچی مې مشر نه و په کور کې هغه به موږ له سودا م راوړه هغه به هر څه د غم خادی هر څه به هغه کول ډېر نیمګړي شو بچیه ډېر زیات ډېر ارمانونه د بچي راځي بچیه مورکۍ بچی نه راځي ظاهر باچا بیا نه راځي مورکۍ ځان له تکلیف ولې ورکوې مورکۍ ادرې ته بار بار راځي مورکۍ زړه نه صبرېږي بچیه که نه زه خو په دې انتظار ناست یم چې زما بچی به بیا کور ته راځي ظاهر باچا پسې راشي چې ظاهر باچا راځه کور ته ځو بچیه ډېرې نارې بچي ته ووایم خو غږ نه راکوي بچیه غږ نه درکوې مورکۍ مورکۍ ظالمان ډېر شوي دي بس ظالمان ډېر دي بچیه نو ډېر ظالمان دي که نه چې په څه خبره یې مړ کړو خپله ګناه خو بیا راښودلې وی چې په څه خبره یې مړ کوو بچیه څه ګناه څه خطا نه مورکۍ نه نه هېڅ هم نشته بچیه ځان ته خو ګناه نه نو که او د هغې باوجود هماغه کسان راخلاص شوي دي او ستاسو کوڅه کې اوړي راوړي بالکل مخې ته راته اوړي راوړي اوم خاندي راپورې نو بس خاندي خو په دې وجه چې زورور دي موږ کمزوري نو مورکۍ زورور یو الله دی چې در لوی دی د ستا اواز زما مشران زما سربراه زما تکړه مشران شته مورکۍ او بیا الله شته که نه مورکۍ د ستا اواز واوري زما مشران مورکۍ څه ویل غواړې ورته بس دا وایم چې دوی دې ولې ضمانتونه ورکړه دوی ته د سزا میلاو شي او ډېره سخته سزا دې ورکړي او نور به زه څه ووایم بچیانو قدرمندو مور به نور څه ووایي مور د ظاهر باچا قبر ته ناسته ده ظاهر باچا قبر ته مور ناسته ده او مور لیونی شو یاره دې مثال د لیونتوب دی مورجانې الله دې درله صبر درکړي الله دې تاله صبر درکړي مورجانې موږ به دعا کو قدرمندو ظلم دی زیاتې دی او بیا زما یو پښتون سره هم دا مهال زیاتې روان دی یاره سوشل میډیا باندې مې چې دا خبره واورېده ما ته ډېرو خلکو ویل کاشف بهی دغه کس پانسي شوی دی ته ورځې نه ما ویل ورځم به زمونږ هم څه هلې ځلې سټارټ وي کله چېرته کله چېرته نو راغلو دې مورکۍ سره ودرېدم د دې مورکۍ اواز زما حق دی چې اوچت یې کړم نن ظاهر باچا قدرمندو دې دنیا نه لاړو په څه خبره لاړو وجه څه وه مورکۍ وي څه خبره نشته څه وجه نشته زما بچی لاړو اخیر زما د پښتون څه ګناه ده چې تاسو تار کو زما د یو په سخته کې رالوی بچي څه ګناه ده چې تاسو تار کو مورکۍ راځه مورکۍ کور ته راځه ښه راپاسه مورکۍ زما خو د دې زیات اړه نه کېږي چې زه کور ته لاړه شم زه څنګه بچی پرېږدم او زه کور ته لاړه شم بچیه یا ظاهر باچا بچیه زما ماشوم بچیه بچیه هی ربا مور هړو چودو والله دې مور دا اړه کته کتو دی مورجانې راپاسه مورجانې راځه 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 مورجانې راپاسې مور راپاسې
راځي مورجانې کور ته ځئ ښه بچې اوس نه راځي ښه مورجانې تاسو چې هر څومره جړا فریاد وکړئ مورجانې بچې اوس لاړو بچې نه راځي ښه مورجانې بچي الله دې صبر صبر ښه مورجانې الله دې کامیاب راپاسې مورجانې راځئ راځئ شاباش قدرمندو مورجان وی زما اړه نه کېږي چې زه لاړ شم مورجانې الله دې تاسو له صبر درکړي قدرمندو زه به یو خبر وکړم بچیو یاره بچیو صحیح ده کسان گرفتار شو خو واپس هغې ته ضمانت میلاو شوې هغې اوس د دې کوڅه کې اوړي راوړي او مورکۍ وایي خاندي راته نو یو خوا ظلم او بیا ظلم د پاسه بیا تاسو راځئ او دا مور کړوئ یو خوا هم د بچې یوړو بل خوا ورته بیا تاسو اوړي راوړي زه د خیبر پښتونخوا چې څومره بشران دي او بیا د خیبر پښتونخوا پولیس باندې زه فخر ویاړ کوم چې انفارمیشن دی وشي انکوایري دی وشي معلومات دی وشي ځکه دا مور نن په سلګو د مورجانې راپاسئ راځئ مورجان راځئ مورجان راځئ که چېرې دې بچي ته انصاف میلو نه شو نو داسې لاتعداده بچي دي بې ګناه بې خطا به ځي او تپوس پوښتنه به یې نه کېږي د دې مور سلګۍ زه مور ته یم راپاسه خو د مور زړه نه کېږي چې د قبر نه راپاسي بچی دی نه راځي دې بچي سره به مور ډېره سخته تېره کړې بیا یتیم بچی و یاره لږ به هم سوچ کولو چې دا بچی تاسو کم ټایم ونه کې رابانډه کولو نو لږ به هم سوچ کولو چې زه یو یتیم بچی رابانډه کومه دا د چا بچی دی دا د چا اولاد دی او بیا یتیم دی د دې مور هم دغه یو بچي ته تمه وه د دې مور هم دغه یو بچي ته امید و چې دا بچی به ماله څه ناڅه وکړي نن هغه بچی خور ته سپارلی بچی دی قدرمندو دا غږ اوچتوم او دغه ټولو پښتنو ته ویم ټولو خویندو میندو ټولو وروریانو ته ویم چې ظلم نه ځان وساتئ در څو پورې مونږ دغه بغض کینې نفرتونه خورو در څو پورې مونږ دغه بچي تار کړو در څو پورې مونږ راپاسو او یو یتیم بچی به وړو یار لږ سوچ پکار دی یاره نن مور په سرو سترګو جاړي نن یو مور د بچي قبر ته ناسته د انصاف غواړي د دې مورکۍ کور کې بل څوک نشته یو زوی هغه هم وفات شوی خاوند هم وفات شوی او مورکۍ دغه سلګو کې ژوند تېروي راویښ شي او دې مورکۍ سره ودرېږي خپل کیمرمین وسیم جان سره چرچپ دی په الله سپارم الله لره والسلام دې پاکې خاورې ته مو نوره بدمني مروړې پسې د ګلو زمون غېږې له ازغي مروړې دې پاکې خاورې ته مو نوره بدمني مروړې پسې د ګلو زمون غېږې له ازغي مروړې